نن وګوره په دې موبایل باندې په دې فیسبوک باندې هغه څومره د مسلمان عزت تار کیږي. یو مسلمان په چې دین هغه په کور کې هغه ویډیو کړی زنانه ولا اگر کدا کار غلط دی دا نه دی پکار بیا هم د مسلمان هغه غلطي شوی دا بل مسلمان به راپاسي دغه ویډیو په دینه په څه طریقه باندې واړی او نت لوي چې دین هغه ورکی او خبر خوشاليږي چې ما غټ کار وکړو ولې دې دا ویډیو غالي کوي الکه هغه ګناه وکړو هغه غلطي وکړه دا څه شوی دی چې ته دین هغه د بل مسلمان عزت هغه نت لورکه او ته دین هغه د عزت تار کوي. نور د دې موبایل دکانونو تلار شه دنیا الکان د دې لپاره راځي وي موږ د دې ویډیو راولې د کور ویډیو غالي موږ راولې چې چا د کور ویډیو غالي یو دونو کې په دې خادیانو کې دا موبایل هر زنانه سره دا موبایل نشي ټاقه تصویر وباسي اول خدا تصویر نه لې پکار بیا د زنانو دا غړېدل نه لې پکار غړي موبایل ورته نیولې ابې دومره خیال نه ساتي چې دا ویډیو غالي تلار شي د موبایل دکانونو ته او بیا چې دنه هغه فریش دا نت سرچ کوس دنیا بتا ته کور ویډیو غالي چې دنه هغه راو چې تا دا غي عزت دنیا ته خو دلونه هغه خودکشي نه کوي. دا سورې حجرات په دې کې الله پاک اسلامي معاشري او اصول ذکر او دا اصول د معاشري د خلکو د پر جندل انتهایی اهم او ضروري د فرض په درجه کې هغه د حیثیت لري چې دا خلک هغه وي. نو نور اصول په هغه مخکې ذکر شوي دي په هغه کې څو ورپسې اصول الله پاک هغه دلته ذکر کوي. نننی آیات کې الله پاک د بدګمانۍ نه د بچ کېدو هغه ترغیب ورکوي چې بچا باندې بدګماني مه کوئ د چا جاسوسي مه کوئ او د چا غیبت مه کوئ. د دې درې خبرونه دې آیت کې هغه د دې آیت په شان نزول کې هغه مفسرینو یو واقعا ذکر کړی دا ذکر کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا غزا او سافر کله چې نبی له سلام غزالت کو یا یو سفر کې اصلو نو صحابه وو سره ثم الرجل المحتاج الى رجلين موسرين نو دوه مالدار کسان د دې سره یو غریب یو ځای نو د دې غریب د لارې خرچا خوراک وغیرہ دا باندې د مالدارو په ذمہ داری باندې وو خو د غریب په سچل کو دغه دومره کار کوو چې دغه د لارې په لار کې د دې خیال ساتو او سځي کې په پړاو ورزول ټیم راغی نو دوی به د دې پړاو ورزول مخکې د پړاو غزې ته لاړل هلته به د دې دوه کسانو لپاره ځای ځای سیټ کو د دې لپاره خوراک تیار نو د دې چې څومره خرچه وغیرہ سو دا به د دوه کسانو ادا کول او د هغې په بدله کې کوله د خدمت په هغه وخت کې دا غریبي ډېره وه نو نبی علیه السلام دغه طریقه هغه اختیار کړې وه. نو نبی علیه السلام یو سفر کې هغه تللو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د غلام او بیا نبی علیہ السلام آزاد کړو یو يهودي نه هغه جدا یو واقعا ده دغه غریب نو نبی علیہ السلام دې دوه کسانو سره هغه یو ځای کو په سفر کې چې تاسو سره بدا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په سفر کې نو دې په سفر روان دي یو ځای کې د پړاو ورزول هغه ټیم راغی نو سلمان فارسی رضی الله عنه د قاعده مطابق هغه مخکې نه لاړو او ځای کړ الته چې کله دا ځای وکړ ولته د کینا سستراو نو په دا باندې خوب غالب شو دې ود شو دې چې ود شو را باسي نو د خلک قافله را رسیدلی و خلک را رسیدلی نو دا هغه دوه ملګري شو نو دا هغه دنه طلب وکړو چې څنګه خوراک سره تیار کړی دي که نه دي تیار کړی نو زه خو دا شی زه اوس را باسي ما خو یې څومره دي تیار کړی دا نو هغه ما خو څه نه دي تیار کړي نو دا کسان خپه شو باندې نو بیا یې سلمان فارسی رضی الله عنه ته وی تلاړ شه په نبی علیہ السلام ورسي نبی علیہ السلام سره د خوراک کسینو راوړو چې مو خو اوس تاسو نه دي تیار کړي نو دیرانه په نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام ته وی چې خوراک صحیح هغه شان دماغ کسانو سره لګل نبی علیہ السلام ته اسامه رضی الله عنه په سلاړ شه د نبی علیہ السلام چې کوم زید رضی الله عنه هغه ته اسوي دا هغه اسوي نو د نبی اسلام ذمہواری په دوان دی وټوټه د نبی اسلام خزانچی وو د دې چې هغه چې لاړو سلمان فارسی رضی الله عنه هغه ورته زما سره کوم خوراک څه نشته دی د واپس راغی د خپل ملګرو وسی هغه ته وی نبی اسلام چې لاړو باندې څه نشته هغه ورته
دی لاړ شي نورو صحابو پسې چا سره څه وګوره موږ راوړه سلمان فارسي نورو صحابو پسې لاړو د چا سره څه ونه موندل واپس راغی وی د چا سره څه نشته نو دې انتهایی غوسه شو او دته یو کته یو په جاری چینه ته تا سړی ولګي چې ورشو براوړل چینه به موچ شي سم غوسه او دغه ځګی نه راپاسې د لوده دی وی دا اسامه رضی الله تعالی عنہ د سره د خوراک خاص سامان شته دی خدای ته درو وي شته وزره نه کړو دا درو وي دی بیا لاړ د دوه کسان او اسامه رضی الله تعالی عنہ پسې لاړ د هغه خواته هغه خبر نو د هغه جاسوسي کوله چې آیا د سره د خوراک څه شته او کنيشته دی په تور د جاسوسي باندې دی لاړ نو په دې باره کې چې نه هغه د آیتونو نو یو په دې کې دی جاسوسي کوله د هغه معنا رااله او بل دې چې د اسامه رضی الله تعالی عنہ غیبت وکړه وای دا سره خشته له خو ضروري وای دا د هغه بدی بیان کړه دې د غیبت ویل شي نو غیبت یې بیان کړو دې دوه ورځې چې نه هغه دلته کې دا آیتونه الله پاک نازل کړل یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اجتنبوا کثیرا من الظن ځان د ډیر ګمانونو نو ساتي د ګمان ګروز دي ګمان کوو چې داغه سره خوراک شته دی حالانکه داغه سره نو کوي نو ناکاره ګمان کوو نو د دې ګمانونو نه ځان وساتي اکثر خلک وایي کنه وای دا کار به دې شي او چې یو کار شو هغه دا پلان کې کړی نو هغه باندې ګمان کوي کنه ناکاره ګمان کوي بد ګمان کوي نو د سینه سب شک ته ځان غلې کپړې خبره ما کوستا په ځل کې شک دی چې کېدې شي کس دا کار کړي نو کته ښکارا کې دا ناکار ګمان کوي ساسرا گواهان نشته دی او ته بچا باندې الزام لګي ګمانونه کوي نو داسې ګمانونه نه هغه منع فرمایي شي وګورئ دا ګمانونه په معاشره کې هغه ډېر کیږي دې ته وجه څومره شر او فساد جوړي یو ویل کده پلان کې دا کار کړ پلان کې کړ او ما کله کړ دې واپس کې چې نه هغه ون خلی شر او فساد او وایي جوړ شي اسلام ته طریقه راځي چې کله سره گواه نه دلیل نه غلط کې نه بیا خبره ورکوا ګمان نه پښوي نو چې ته بچا باندې ناکار ګمان نه کې الزام نه لګي شر او فساد باندې جوړيږي ولا تجسسوا او جاسوسي مکوئ ګوره جاسوسي به څو قسمه باندې یو خو هغه ده لکه نبی علیہ السلام د خندق په موقع باندې یو صحابي لېږلی او د کافرانو جاسوسۍ لپاره چې لاړ شو د هغو حالات معلوم یو جاسوسي د کافر خلاف ده چې ته ځې هلته د کافرانو حالات وغیره معلومې مسلمانانو ته یې راوړې د کافرانو جاسوسي کې نو دا خو عبادت دی جهاد دی یو جاسوسي هغه ده چې د یو مسلمان عزت ته خطره ده د یو مسلمان جان ته خطره ده او ته یو مجلس ته ورځې او د هغو جاسوسي کې چې زه دا خبرې واورم او د مسلمان عزت بچ کړم د مسلمان جان بچ نو دا هم عبادت دی یو جاسوسي چې دی نه هغه د انسان خپل خواهش که تاسو خیال کړئ په معاشره کې ډېر خلک دي چې د هغو عادت دی بس د خلکو جاسوسیانې کوي یو ته غوږ ایښودی بل ته غوږ ایښودلی پټ دا د هغه عادات دي او په معاشره کې بګاړ راولي ډېر خلک د دې نه منع فرمایلی شي چې د داسې جاسوسۍ نه ځان وساتئ یعنې د مسلمان جاسوسي مه کوئ ته د مسلمان پټې خبرې ولې اورې چلوي ته چې د هغه پټې خبرې اورې د هغې د وجې نه به کېدای شي ته هم خفه شي یا ته دا خبره بل ته ورسې نو د ده خبره تا بل ته ورسوله نو دوه کسان دې په منځ کې به جګړه وشوله بیا چغلخوري به کې هم راغله نو دا یو ګناه بیا نه وي په دې پسې نور ګناهونه هغه تړلی کېږي دروغ پکې هم راځي چغلخوري پکې هم راځي ډېر ګناهونه د دې سره هغه بیا تړلی کېږي او په خپله دا جاسوسي بیا ګناه ده نو د مسلمان پټې خبرې اورېدل یا په د مسلمان په دې خبره پسې لګېدل چې د هغې د وجې نه ته د بل مسلمان جان نه بچ کړې عزت نه بچ کړې هسې چې دی نه هغه چې دا څه وایي او دا کس به څه کوي وڅه نو به هغه پسې لګېدل یا یو کس دی هغه ګناه کوي او ته بس اړم یې بس چې دی څه ګناه کوي اوس شاته پسې لګېدلی چې دی به څه ګناه کوي
نو ته هغه ګناهونو پسې ورپسې دا الله پاک په دې مقرر کړی چې ته خلکو په ګناهونو پسې ورپسې شو د خلکو ګناهونه رټوه چې پلانکې اوس څه ګناه کوي پلانکې څه ګناه کوي پلانکې څه ګناه کوي ته خپل ځان د نیک اعمال ولیدل هغه پوه شو الله پاک پوه شو نو ډېر خلک هغه بیا دي شي د نور چې دی بیا ونیوی شي د دې نه بیا شر او فساد جوړېږي نو معاشره خو ته د دې نه هغه اصول لا کوي چې د جاسوسۍ نه ځان وساتي د مسلمان جاسوسي ولیکي د کافر جاسوسي وکړه راشي نو د جاسوسۍ نه هغه ځان وساتي ولا يغتب بعضكم بعضا او تاسو کې یو کس د بل کس یا بعضی تاسو کې د بعضو چې نه هغه غیبت کوي ځان د غیبت نه هغه وساتي ځکه ايحب احدكم ایا تاسو کې یو کس وخی اي ياكل لحم اخيه دا چې د خپل رور وخه وخري په داسې حال کې مېتن چې ضروري پړي یعنی په تاسو کې یو کس دا وخی چې د خپل مړ مسلمان رور وخه نه وخی بلکې نو ګوره دا غیبت چې د چا غیبت کولای شي نو دا دې سیده لکه دا انسان چې دا هغه خوښ کړي دا غیبت دومره لوی ګناه اوس ته راځي دا غیبت څومره لوی ګناه د زنا نه هم احواله دا اوس د دې تذکره په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ایاکم والظن ځان د بدګمانۍ نه وساتئ بچا باندې بدګماني مه کوئ هر چا باندې ښه ګمان وکړئ انسان چې دی نو هغه یو کار کوي کېدای شي دی په نیک نیت باندې کوي او ته پرې بدګماني وکړې چې دا په غلط نیت باندې کوي دا بهر مسلمان باندې چې هغه ښه ګمان وکړي تر څو چې تا ته یو خبره واضح شوې وي نو ګمان بدګماني مه کوئ بچا باندې فإن الظن أكذب الحديث ځکه دا بدګماني دا انتهایي لوی دروغ دي ولا تجسسوا او تاسو چې د یو بل جاسوسي مه کوئ ولا تنافروا او تاسو چې د یو بل کې نفرت مه خوروئ ولا تحاسدوا حسد مه کوئ ولا تباغضوا او بغض چې دی هغه مه کوئ ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا او تاسو چې دی هغه د الله پاک بندګان جوړ شئ وروڼه ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه او په تاسو کې د یو ورور د بل ګوره دا اهم اصول په حدیث کې راغلي د دې آیت ته چې دا هغه حدیث تفسیر مظهری وال ذکر کړی په تاسو کې یو کس هغه د نکاح پیغام نه لېږي چې کله دغه د نکاح پیغام بل کس لېږي یعنی د بل کس د نکاح په پیغام له پاسه پیغام مه لېږي چې هغه یو زنانه ته د نکاح پیغام لېږلی او ته پرې راوچت شي چې زما د ده نه خاندان هم اوچت دی زه ته په مال کې هم سی وایم دا جدی هیله نه ورکوي موږ له به یې راکړې او راشي ته پرې چې دی نه هغه له پاسه پیغام ولېږي د دې نه ځان وساتئ زموږ په معاشره کې تاسو ته وپته وي ډېر جنګونه هغه د دې وجې نه وشي وروسته چې جړ راوځي کس مړ شي وروسته چې پته لګي وایي مسله دا وه چې دې کس چې دی نه هغه د بل کس نکاح پیغام لګلی او د هغه له پاسه ده پرې ولېږو نو هغه یې ورنکړه او دله یې ورنکړه نو مسله د هغې نه شي د حدیث کې موږ دا اصول راغلي نو وایي تاسو د نکاح پیغام مه لېږئ هغه زنانه ته چې بل چا ورته د نکاح پیغام لېږلی حتی تر دې ینکحه چې د اولنی کس ورسره نکاح وکړي یعنې هغه یې ورکړي نکاح ورسره وکړي او ینزله یا هغه کاله ورته انکار وکړي خبره ختمه شي چې هغه ورته انکار وکړو خبره ختمه شوه یا هغه ورکړه خبره ختمه شوه په دې دوه صورتو کې خبره ختمېږي بیا ولې ته د نکاح پیغام ورته د هغې نه پس ولېږه اوس یو کس د نکاح پیغام لېږلی دی او هلته کې لا جواب نه دی میلاو شوی او خبره چې دی نه هغه په منځ کې را ته پې له پاسه ورشه د نکاح پیغام ورکړې د دې نه ځان وساتئ او بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال یا معشر من آمن بلسانه ولم يفزع الايمان الى قلبه هغه خلکو چې په جمع باندې هغه کلمه ویلې ده او دا کلمه د ایمان زړه ته نه دی خوشوي لا تغتابوا المسلمین تاسو مسلمانانو غیبت مه کوئ ځان د غیبت نه وساتئ ولا تتبعوا عوراتهم او د بل مسلمان په عزت پسې مه ورپسې کېږئ چې ته د هغه پسې خامخا ورپسې چې د دې د کور څه حالات دي دې څه کوي چېرته ځي چېرته راځي دې ځان وساته
فانه من تتبع عورات المسلمين السوق چې د مسلمان په عزت پسې ورپسې شو يتبع الله عوراته الله پاک په د په عزت پسې ورپسې شي فيفسده بس دیبا الله پاک رسوا کی ولو فی جوف رحله اگر کده دا خبره د دا پټ رازونه د په کی جاو کی پټ ولې نه په کمرو کی پټ ولې نه الله پاک کو تخکارې کی خلق د بل مسلمان پر عزت پسې ورپسې هغه د هغه عزت خلکو د ښکارا کوي نن وګوره په دې موبایل باندې په دې فیسبوک باندې هغه څومره د مسلمان عزت تار کیږي یو مسلمان چې دین هغه په کور کې هغه ویډیو کړی زنانه ولا اگر کدا کار غلط دی دا نه دی پکار بیا هم د مسلمان هغه غلطي شوی دا بل مسلمان به راپاسي دغه ویډیو په دینه په طریقه باندې واړي او نت لوي چې دین هغه ورکی او خبر خوشاليږي چې ما غټ کار وکړو ولې دې دا ویډیو غالي کولې الکه هغه ګناه وکړو هغه غلطي وکړه دا لسه شوی دي چې ته چې دینه هغه د بل مسلمان عزت هغه نت لورکه او د چې دینه هغه د عزت تار کې پکار چې دا هغه باندې پرده راچولې هغه نه غلطي وشوله تا هغه ته تنبیه ورکړی چې دې شکار مه کوه څومره د دې موبایل دکانونو ته لاړ شه دنیا هلکان د دې لپاره راځي وایي موږ د دې ویډیو راولېږي د کور ویډیوګانې موږ ته راولېږي چې د چا د کور ویډیوګانې غلط کار دی زنانه چې دی نه هغه په دې ودونو کې په دې خادیانو کې دا موبایل هر زنانه سره یې دا موبایل داسې ټقه تصویر وباسي ټقه تصویر وباسي اول خدا تصویر نه لري پکار بیا د زنانو دا غړېدل نه لري پکار غړېږي موبایل ورته نیولې او به دومره خیال نه ساتي چې دا ویډیوګانې تلل شي د موبایل دکانونو ته او بیا چې دنه هغه فریش دا نت سرچ کوس دنیا بتا ته کور ویډیوګانې چې دنه هغه راوړو دا چې ورګړې دي د خپل عزت نه لري د خپل کور کې زنانه نه لري کسته دا دلیل پیش کړي چې دا ولې کول الکه کړي دي ګناه کړي دي غلطي کړي دا هر څه چې کړي دا لسه شي چې د بل عزت را لې او نټلې چې دا هغه ټول دنیا ته چې دا هغه عزت دنیا ته وخدل نو هغه خودکشي نه کوي الله پاک چې کله یو انسان د بل په عزت پسې ورپسې شي الله پاک د په عزت پسې ورپسې شي او د هغه رازونه ښکاره کړي چې هغه په کمرو کې بند رازونه هغه ول راښکاره دي او ټول دنیا کې واضح دي د مسلمان د عزت خیال ساتل پکار دي مسلمان عزت تار مه کوه په دې مسلمان پرده راواچوه من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه څوک چې په مسلمان پرده راواچي الله پاک پر باندې د قیامت پر پرده راواچي د به راواچي دنیا ته مخ کار راکوا قیامت پر ورځ به په دې حالت کې پېښ شي چې پیټي ګناونه بل سره الله پاک په پتا پرده راواچي او جنت ته ودی راځي دغه نه اغزان وساتي او بل حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي اتدرون ما الغیبه آیا تاسو ته پته شته چې د غیبت څه شی دی غیبت څه ویل شي قالوا دې صحابه الله ورسوله اعلم الله او هغه رسول خپوي قال نبی اسلام فرمایي غیبت دې ویل شي ذکر کا اخاک بما یکرو ته د یو ورور مسلمان یو دې عیب ذکر کې یو دې خبره ذکر کې چې هغه په هغه کې موجود دې ته غیبت ویل شي کیلا ویلش نبی علیہ السلام ته چاورته وی ارایت ان کان فی اخی ما اقول سچ زوی ما په هغه کې موجود وي اکثر خلک وایي ګرو انا کوئی غیبت ما کوي یو بل ته وایي مړه دا خو زه هغه مخې ومه ما زهري کوم خنو هغه دا هغه مخې وایي خو دلته پښې شي مو وایي دا یوازې نه وایي چې دا غیبت یوازې په عوامو کې شته او په مولانو کې باندې په مولانو کې هم شته په مونږ کې هم شته الله پاک ته موږ هم د توبې توفیق باندې هر چا کې هغه موجود دی او الله پاک ته ټول د توبې توفیق غیبت لري ګناه ده حتی الامکان ځان د دین وساتي چې څومره درنه کېدلی شي ځان دې ساتي دا دلیل ځان مه ګرځوه چې پلان کې مولا غیبت کوي پلان کې عالم غیبت کوي هغه چې کوي زبام سره لپاره مولا دلیل لري سره لپاره قرآن او حدیث دلیل دی نو نبی علیہ السلام څه فرمایي خان نبی علیہ السلام ته لیکسوي آیا چې زه یو خبره کومه باقي کې موجود وي دا هم قیمت دی قال نبی علیہ السلام فرمایي ان کان فيه ما تقول فقد اختبته ته چې سوي او باقي کې موجود ونه دا غیبت تا وکړه وان لم يكن فيه او کته سوي او باقي کې نو موجود ما تقول فقد بهت
ته ولتا په بهتان ولګو بیا دا خو بهتان دی دا په الزام ولګو دا خو ډبل ګناه دی نو غیبت نه غزت سره بل حدیث کې رسول الله سلام فرمایي عمرو بن شعیب وایي ما ته زما پلار دا خبره کړې وه هغه د خپل پلار نه نقل کړو چې مونږه انهم ذکروا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ناس د یو سړي تذکره وشوله قال نبی صلی الله فرمایي لا یاکل نه د یو سړي تذکره وشوله چا چې یو کس دی هغه خوراک نه کوي حتی تر دې یو طعام چې هغه ته خوراک ورکړي شي یعنې په خپله څه نه خوري چې چا وله څه ورکړو نالو خوري ولا یرحل حتی یرحل او په خپله سورلی دې نه خېږي چې تر څو چې چا خېجولی دی نو د یو کس داسې یو خبره یې وکړه نو نبی علیه السلام ورته څه وکړي فقال النبي صلی الله علیه وسلم اغتبتم تاسو غیبت وکړه یو کس د بل کس خبره کولی چې په هغه کې موجود نه و هغه پلان کې خو خوراک نه تر څو چې چا وله خوراک ورکړی نه وي خوري نو او چې چا سورلی ته خېجولی نه وي خېږي نو دا خبرې څه کوله په دې معاشره کې بلکې د دې نه خو لوی لوی دي دا خو ډېر وړې نبی علیه السلام منع کړو دا غیبت دی قالوا دوی ورته انما حدثنا بما فيه موږ هغه خبره کوو چې هغه پکې شته دا عیب هغه کې موجود دی ځکه موږ کوو قال نبی علیه السلام فرمایي حسبک اذا ذکرت اخاک بما فيه کله چې ستا په روڼ کې یو خبره یو دي هغه ذکر کوي نو د هغې ځان وساته دا چې دی نه هغه غیبت دی د دې سزا څه ده علیه السلام فرمایي لما عرج بي مررت بقوم کله چې زه معراج ته هغه وخېجولی شو اسمانونو ته هغه راغله زما تېرېدل په یو قوم باندې وشو لهم اسفار من نحاس د دې د تانبې نوکونه وو دا نوکونه نه دي ګوره دا نوکونه د تانبې نه دي چې دا کله غټ شي ته په دې باندې ځان په زوره زوره وکړه او غوښې د ځانه خلک نیسي چا باندې خالق په زوره ځان وکړې نو غوښې دا نوکونه چې کله غټ شي دا ډېر تېری چې دا نوکونه کله د تانبې شي نو د هغې نه سهلي نبی علیه السلام فرمایي زما په یو قوم تېرېدلو شو چې دا نوکونه د تانبې د وسپنې نوکونه دي یخمشون وجوههم په دې باندې خپل مخونه داسې راشو کول ولحومهم د خپلې غوښې دا وجود یې په ټول غوښې کړو د ځان یې غوښې وړې قلت من هؤلاء ما تپوس وکړو چې دا څوک فقال النبي عليه السلام جبريل عليه السلام ورته جواب ورکړ هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس دا هغه خلک دي چې د خلکو غوښې به یې خوړې یعنې غیبت به یې کوم د نورو غوښې خوړې وایه او دي چې دی نو ویقعون فی اعراضهم او دا هغه خلک دی چې د نورو خلکو په عزت کې اخته د نورو خلکو عزت یې تار کوو دا هغه خلک دي نن د ځان نه غوښې چې دی هغه د اوسپنو په دې نوکونو باندې کړي نبي علیه السلام د عایشه رضی الله عنها یوه ورځ لګیا ده عایشه رضی الله عنها پخپله وایي قلت للنبي صلی الله علیه وسلم حسبک من صفیه کذا وکذا یعنې قصیره عایشه رضی الله عنها وایي ما نبی علیه السلام ته یوه ورځ ویلي چې دا صفیه رضی الله عنها دا نبی علیه السلام بله ته ویلي د دې خو ستا لپاره دا لوی عیب کافي دی چې دا چېرته ده پرون د دې تذکره شوه عایشه رضی الله پخپله وایي ما نبی علیه السلام ته داسې خبره وکړه نو نبی علیه السلام ما ته څه وویل قال نبی علیه السلام فرمایل لقد قلت کلمة دا یو داسې خبره وکړه چې د دې دا کلمه که سمندر ته وغورځولی شي سمندر به له دې د وجې نه هغه تریخ شي بېخونده به شي سمندر خو هسې بېخونده خو له دې د وجې نه به ښه بېخونده شي داسې خبره یې وکړه په یو کور کې چې انسان یې ټول خلک هغه ته اړوي هغه ته لېږي پوه شو دا دومره لویه خبره ده او نبي علیه السلام څه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الغیبة اشد من الزنا غیبت دا د زنا نه سخت ګناه دی قالوا یا رسول الله صحابه وویل د الله رسوله وکیف الغیبة اشد من الزنا دا غیبت څنګه د زنا نه لوی ګناه دی زنا خو لوی ګناه دی دا غیبت څنګه لوی شو قال النبي علیه السلام فرمایي ان الرجل یو سړی چې دی یزني دی زنا وکړي فیتوب الله نو دته د توبې توفیق چېرته نصیب شي دی د الله پاک نه توبه وباسي فیغفر له نو الله پاک ورته توبه قبوله کړي او بخښنې وکړي نو ګوره زنا یو داسې کار دی چې کله دا زناکار د الله پاک نه توبه وباسي الله پاک یې معاف خو لیکن وان دا غیبت ځکه لوی ګناه دی وان صاحب الغیبة دا غیبت والا کس نه دی دی چې لا یغفر له د ده بخښنه
یغفر له صاحبه تر سوچ یغفر له صاحبه تر سوچ ورته هغه کس معافي نه کړي د چا چې د غیبت کړی تر سوچ ورته هغه معافي نه کړي کده شل پیری د الله پاک نه معافي نه وړي الله پاک نه معاف کړي نو په دې وجه باندې د غیبت د زنا نه لوي نو زنا مو چې چا کړی د الله پاک نه توبه واسي الله پاک معاف کړي الله پاک به معاف کړي خو غیبت هغه ګناه ده چې د کس نه معافي غواړي کاغه ورته معافي ونه کړه معافي نه کیږي او یو بل طریقه نبی رسول الله طرفي نبی رسول الله امت ډیر مهربانه دي طریقې ورته ورکړي کته داغه نه معافي نشي مختلف شرمېږي د سوجه یا مړی سوجه د تکي معافي نشي مختلف نو دا کار في كفارة الغيبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله سلام فرمائلني جد غيبت بكفارة نبي الله سلام فرمائلني إن من كفارة الغيبة الغيبت كفارة دادا چتا دے وکس غیبت وکړي او پر حدیث کو دا تقسیم نشته کو دا تقسیم معلومیږي ته د هغه خواله نشي تللی ته معافي نشي وکړي یا هغه کس مړ نو کفاره به ادا کړي نو کفاره دادا ايستغفر دا چې بخنه وړي لمن هغه چا پر اغتاب او چې دی غیبت کړي تقول تبصره اللهم اغفر لنا ولا الا بقى مونږ ته بخنه وکړي او هغه کس نو چې دې معافي نشي وکړي یا هغه وفات شوی نه چې غیبت کړي نو چې کله د خپل ځان لپاره بخنه غواړي دا هغه لپاره بخنه غواړي الله پاک نه دا بس د غیبت چې کفاره شي د قیامت پر ورځ بدا دعا هغه ته ورکړل شي او ته بچ دینه هغه بچ کړل شي او دا غیبت سزا ورکړه تا نه ملي نو د غیبت کفاره شته نه د دې ګناهونه ځان ساتل وکړي د وجه په زموږ معاشره هم باقي او بل په آخرت کې هم زموږ لپاره پیدا دا کارونه هم د دنیا پیدا نه هم د آخرت پیدا چې موږ وو موږ ځان کوو موږ عمل دنیا او آخرت